أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سواد قسم دی په قرآن چې د نصیحت نه ډک دی بلکې کوم خلکو چې د منلو نه انکار کړي دي هغوی په سخت تکبر او سخت ضد کې مبتلا دي كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص د دوی نه مخکې مونږ دغه سي ډېر قومونه هلاک کړي دي او چې کله پرې عذاب راغلی دی نو هغوی ډېرې چغې وهلې دي لیکن هغه وخت د بچ کېدو نه وي وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب دا خلق په دې ډېر حیران شو چې دوی ته په خپل د دوی نه یو يرونکي راغی انکار کوونکو ویل چې دا جادوګر دی سخت دروغجن دی آیا د ټولو خدایانو په ځای بس یو خدای جوړ کړو دا خو ډېره عجیب خبره ده وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق او د قوم سردارانو پتلوتلو کې دا اویل چې ځای او ټینګ شي د خپل معبودانو په عبادت باندې دا خبره خو د سبل څه غرض د پاره کیږي دا خبره مونږه د نږدې زمانه په ملت کې د چانه نه دا اورېدلې دا نور هیڅ نه دی بس خو د ځانه جوړ کړی شوی خبره ده أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب آیا په مونږ کې بس دا یو سړی پاتې شوی وو چې دا الله ذکر پر نازل کړی شو اصل خبره دا ده چې دوی زما په ذکر باندې شک کوي او دا ټول خبري زکه کوي چې دوی زما د عذاب مزه سکلی نه ده ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب آیا ستاد غالب او سخیرب د رحمت خزانه د دوی په قبضه کې دي آیا دوی د اسمان او د زمکی او د دې په منځ کې چې سوسي زونه دي داغه مالکان دي خدنو دوی دي د اسبابي دنیا لوړ مقام ته اوخیږي او اوجګوري جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب دا خو د ډلو پشان یو وړه شان ډله ده چې هم دلته بشکست خوري كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب د دوی نه مخکې د نوح علیہ السلام قوم او عادیانو
او میخونو والا فرعون او سمودیانو او د لوط علیہ السلام قوم او ایکو والو خپل پیغمبران دروغجن ګڼل دي دلی هغوی وي په هغوی کې هر یوه دلی رسولان دروغ وګڼل او زما د عذاب فیصله په هغوی باندې چسپاش ولا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق دا خلق هم بس د یو کړس په انتظار دي چې دا غین رستبا بل کړس نوي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب او دوی وایي چې ای زمونږ ربا د حساب د ورځې نه مخکې زمونږ حصہ مونږ لا زر راکړه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې خلکو په خبرو صبر کوا او دوی ته زمونږ د بندا داود علیہ السلام قصه بیان کړه چې د لوی قوت مالک وو په هر معاملې کې الله ته رجوع کوونکی وو إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب مونږه غرونه داغه سره تابع کړی وو چې سبا بیګا بای داغه سره تسبیح ویلا مارغان برا غونډېدل او ټول با داغه تسبیح ته متوجه کېدل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب مونږه داغه حکومت مضبوط کړي وو هغه لمو حکمت ور کړي وو او د فیصله کوونکو خبرو کولو صلاحیت مو ور کړي وو وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب او آیا تا ته د هغه مقدمه والو څه خبر در رسیدلې دي چې داغه بالخانه ته په دیوال ورختلی وو إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط کله چې هغوی په داوود علیه السلام ورننوتل نو داوود علیه السلام داوی نه ویریدو هغوی ورته ویل یریګه ما مونږه دوا مقدمه والایو چې یو په بل باندې زیاتې کړي دي ته زمونږ په منځ کې ټیک حق فیصله وکړه بے انصافي مکوا او مونږ ته نیغلار اوخیا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب دا زما رور دی د دې سره یو کم سل غړي دي او زما سره یو غړه ده دما ته ویل چې دا یو غړه هم مال راکړه او په خبرو کې را باندې غالب شو آیت سجدہ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ داوود علیہ السلام ورله جواب ورکړو دې سړي چې د خپل ګډو سره ستاد غړي د یو ځای کولو مطالبه کړې ده نو یقینا چې پتاي ظلم وکړو او هم دغه سي یو ځای کېدونکو خلک په یو بل باندې ظلم کوي بس هغه خلک زیاتې نه کوي چې ایماندار وي او نیک عمل کوي
او داسې خلک ډیر کم دي. د دې خبرې په کولو سره داوود علیه السلام پوه شو چې دا خو مونږه په اصل کې داغه ازمیخت کړي دي. نو هغه د خپل رب نه معافي غوښتله او په سجده پریوتو او رجوع وکړه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. پس داغه مونږ دغه قصور معاف کړو او بشکا چې زمون سره داغه د پاره نږدې مقام او بهترین انجام دی. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مونږه هغه ته وویل اے داوودا مونږ ته پزمکه کې خلیفہ جوړ کړي نو د خلکو په منځ کې د حق سره حکومت کوا او د نفس په خواهشاتو پسې مزه کنه هغه به تا د الله د لارې نه بیلاری کړي. کم خلک چې د الله د لارې نه بیلاری کیږي یقینا دا غوي د پاره سخت سزا ده ځکه چې هغه د حساب ورځ هېر کړه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مونږه د اسمان او زمکا او د دې په منځ کې چې کومه دنیا ده دا فضل نه ده پیدا کړی. دا خو د هغه خلکو ګمان دی کوم چې کفر کړي دي او د داسې کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ د ور نه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا مونږه هغه کسان چې هغه ایمان راوړي او نیک عمل کوي او هغه کسان چې پزمکه کې فساد کوونکي دي هغه ټول یو شان کړو؟ آیا مونږه متقیان د فاجرانو په شان کړو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکتی کتاب دی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې غرض لپاره نازل کړي دي چې دا خلک د دې په آیاتونو باندې غور وکړي او د عقل فکر خاوندان ترې سبق واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. او داود علیہ السلام لا مونږه سليمان علیہ السلام زوی ورکړو ډیر خبندا خپل رب ته ډیر رجوع کوونکې. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. د یادولو قابل ده هغه موقع کله چې د ماخام په وخت کې هغه ته ښه اصل تیز رفتار اسونه پیش کړی شو نو هغه وویل ما د دې مال محبت د خپل رب دا یادولو په وجه اختیار کړی دی. ان تر دې چې کله هغه اسونه د نظر نه پناه شو نو هغه حکم وکړو چې دا اسونه ماته واپس راولای. نو بیا دا غوي په پندو او په سټونو لاس ووهو. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. او ګوره چې سليمان عليه السلام هم مونږه په ازمیخت کې واچو او داغه په کرسۍ مو یو جسم ورواچولو. بیا هغه رجوع وکړه او وی ویل چې ای زما ربا ما ته معافي وکړه او مال داسي بادشاہي راکړه چې زمانه رستو د هیڅ د پاره مناسب نه وي. بشکا هم تو په اصل کې ورکون کېږي. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. پس داغه مونږه هوا داغه د پاره تابع کړه چې داغه په حکم با په نرمۍ سره چلیدله کم خواچی با داغه خو خوا او شیطانان مو تابع کړل هر قسم معنی جوړون کی او غوپه وهون کی او نور چې په زنجیرونو کې به تړلې پراتو وو. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مونږه هغه ته ویل دا زمون بخشش دی، تعالی اختیار دی چې چاله ورکول غواړي نو ورکوا او چې چاله ورکول نه غواړي نو مو ورکوا، هیڅ حساب نشتا. یقینا چې داغه د پاره زمون سره د نزدېکت مقام او خان جام دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. او زمونږ د بندا ایوب علیہ السلام ذکر وکړه کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې شیطان ز په سخت تکلیف او عذاب کې اچولې يم. مونږه هغه ته حکم وکړو خپل خپا پزمکه اوها د دې یخي وبو د لمبلو د پاره او د سکلو د پاره. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. مونږ هغه ته داغو اهل عیال واپس ورکړو او داغوی سره هغه مر نور د خپل طرفنا د رحمت پتور او د عقل مند د پاره د سبق پتور. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. او مونږه هغه ته وویل د نرو لختو یو موټه را واخلا او پاغه اوها او خپل قسم مما توا. مونږه هغه صبرناک مندو ډیر خبندا خپل رب ته ډیر رجوع کوونکې. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. او زمون ته بندگانو ابراهيم اسحاق او یعقوب علیہ السلام ذکر وکړه. هغوی د عمل کولو ډیر قوت لرونکي او جوور نظر لرونکي خلق وو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مونږه هغوی د یو خاص صفت په وجه غوړه کړی وو او هغه د اخرت د کور یادونه ده. یقینا هغوی زمون سره په غوړه کړی شو نیکانو خلقو کې شمار دي.
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار او ذکر وکړه د اسماعیل د الیسع او د ذوالکفل علیه السلام دا ټول پنیکانو خلقو کې شامل وو. هذا ذکر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. دا یو ذکر وو. اوس واورئ بشکا چې د متقیانو خلقو د پاره بهترین ځای د اوسېدو دی. همیشه جنتونه چې دروازې به داوی د پاره بیرته وي. پاغي کې به هغه ډډي وهلي وي، ډېری میوه او شربتونه براغواړي او داوی سره به شرمیدون کې همزولي خزوي. دا هغه سيزونه دي چې د حساب په ورځ د دې د درکول وعده ستاسو سره کیږي. بشکا دا زمونږ رزق دی چې هیڅ کله ختمېدون کې نه دی. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. دا خو د متقیانو انجام دی او د سرکشو خلکو د پاره بدترین ځای د اوسېدو دی دوزخ چې هغوی به پکې سوځي. ډېر زیات خراب ځای دی د اوسېدو. دا دی د هغوی د پاره نو هغوی دی مزه اوسکی د شیدلو اوبو او د وینو زو او دغسي د نورو ترخو خوندونو. هغوی چې خپل پیروکاران ویني چې دوزخ ته روان دي نو په خپل منځ کې با وایي دا یو لخر را روان دی، تاسو ته درننه وځي، هیڅ په خیر راغله د دې د پاره نشته. دوی په ور کې سوځیدونکي خلک دي. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. هغوی به ورته په جواب کې وایي نه بلکې تاسو سوځئ، هیڅ په خیر راغله تاسو د پاره نشته، هم تاسو خو دا انجام زمونږ مخې ته راوړی دی. څنګه خراب زیاده د قرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. بیا به وای ای زمونږ ربا چا چې زمونږ د پاره دې انجام ته درارسېدو بندوبست کړی دی هغه لا د دوزخ دوچند عذاب ورکړه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. او هغوی با په خپل منځ کې وایي دا څنګه چل دی، مونږ خو هغه خلک چرته نه وینو چې مونږ با هغوی په دنیا کې خراب خلک ګڼل. آیا مونږ په هغوی پورې حسې ټوکې کولې او کنا چرته د سترګو نه پناه دي؟ بېشکه دا خبره رښتیا ده
د دوزخیانو ترمنځ با دا قسم جګړې وي. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه خو بس خبردارون کيم هیڅوک حقيقي معبود نشته سوا د الله نه چې یو دی په ټولو غالب دی د اسمانونو او د ځمکې مالک دی او د هغه ټولو سيزونو مالک دی کوم چې د دې په منځ کې دی زبردست دی او معاف کوونکی دی. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. دوی ته وایا دا یو غټ خبر دی چې تاسو یې واورئ نو مخ اړوئ. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. دوی ته وایا ماته د هغه وخت هیڅ علم نه وو کله چې په ملای اعلی کې جګړه کېدله ماته خو د وحی په ذریعہ دا خبرې صرف په دې وجه خودل کېږي چې زه صفا صفا خبردارون کېم. اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سو وخت چې ستارب فرښتو ته وویل زه د خټینه یو بشر جوړوم بیا چې کله زه هغه پوره جوړ کړم او پاغې کې خپل روح پوک وهم نو تاسو هغه ته په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. د دې حکم مطابق فرښتې ټولي په سجده پریوتلې لیکن ابلیس د خپل لوی غرور وکړو او هغه په کافرانو کې شامل شو. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. رب ورته فرمایل چې اے ابلیسا تسسیز هغه چاته د سجدې کولو نه منع کړي چې هغه ما په خپل دوانو لاسونو جوړ کړي دي ته غرور کوي او کنا ته یې د اوچتي درجه په خلکو کې. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هغه جواب ورکړو زه داغونه بهتر یم تاسو د ور نه پیدا کړی يم او دې د خټینا. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الله او فرمایل ډېر خدا ته د دې زین اوسا ترټلې شوی او پتا باندې د قیامت د ورځې پوری زما لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه ویل ای زما ربا چې دا خبره ده نو مالا د هغه وخت پوری مهلت راکړه سو وخت چې به دا خلک دوباره راپورته کړي کیږي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل ډیر خدا تا ته د هغه ورځې پوری مهلت دی چې داغه وخت ما ته معلوم دی. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
هغه وویل ستا په عزت می دي قسم وي زبا دا ټول خلق دوک کوم بغیر د هغه بندگانو نه کم چې تا خالص کړی دي. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. او الله فرمایل نو حق داده او زه خو حق وایم چې زبا دوزخ ستانا او پدې انسانانو کې چې څوک ستا پیروي کوي داوی ټولنا ډکم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زه په دې تبلیغ باندې ستاسو نه اجر نه غواړم او نه زه په بناوټي خلکو کې يم. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. دا خو یو نصیحت دی د ټولو خلکو د پاره او لږه مده پس با تاسو ته د دې حال په خپل معلوم شي.